جمله حقوق معنا دا دی د خانوزي هر فرد ته به ملاوجي په هغه کې د خاندانانو حیثیت نشته چې مثلا یو خاندان 300 دی بل 500 دی بل 80 دی بل 1.5 سل دی یا چې نوم یې د خانوزي کې اوسېدی د خانوزي وای بس دا په دا کې د هر یو حصہ برابر سبا نن خدا د کمیشن پیسې دي چې دا تقریبا 14 خاندان به وي دا خو ابتدا ده نن خو فرد باندې یو 1500 په وکول کشي سبا دا زیاته شي بیا له دې سره تړلې دا د داخل ډیر غټ غر دی له دې سره به بیا فرد باندې کدا الجون راو دا به فرد تر رسش د افراد په دنیا کې دا شی چې کوم دی دا په داخلي کې دا الله جل شانو دا دنیا د ازمویش ده الله پاک دا دنیا ازمویش پیدا کړی هر طرف ته چې په دا آدم علی السلام دشمنی اول شیطان جوړ بیا دغه ناراضه په وخت کې راځه د هر نبی په خپل دشمنان د ابراهیم علی السلام دشمن نمرود وای هغه د چیش پر بنیاد باندې کار کولی د سیاست پر بنیاد بل هغه سره بادشاہي و د موسی علی السلام دشمن چې کوم ولی هغه فرعون پر کوم بنیاد باندې کار کوي هغه سره فوجي قوت یعنی ډنډا استعمال نمرود سیاسي قوت وای فرعون فوجي قوت وای قارون چې بیا مخالف هغه بیا تجارتي قوت هغه سرمایدار هر وخت چې د حق خبره راپورته کشي درو طبقاتو ته به د دې د حق درې طبقات د حق مخالف چې په علاقه کې د چا سیاسي قوت وي هغه به راځي چې یار دا د کلي ولا کسترګي وګژونه وکړ تا خو سباز ما په سیاست کې رکاوټ حکومت په دا راځي چې چا سره فوجي قوت دی هغه په دا راځي چې یار دا د کلي ولا کا آباد شي خوشاله شي بیا خو ځما حق کنده او مکر و فریب دلته نه دخش او تاجر څه یې هغه زما چې کومه دبدبه ده زه چې څوک اخمه څوک قصومه کومه ملکي کومه کومه سرداري کومه د پیسو په بنیاد نه سبا کار یو په د پیسو والا چې هغه خو زما محتاج دی او الله بیا څه غواړي الله پاکي ماته ته دا چاته مو سیاسي قوت ورکړی دی چاته مو فوجي قوت ورکړی دی چاته مو د پیسو د مال قوت ورکړی دی دا مته دې د پاره نه ورکړي چې ته بس ما مخلوق زی رہے ته بس ما د مخلوق په مابین کې انصاف کوي ته به هر یو داسې ګڼې لکه خپل ورور لکه خپل زوی لکه خپل ځان حدیث شریف کې راځي لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه تر هغه ټیمه پورې کامل مؤمنان نس چې ته کومه خبره ته ځان د پاره خوشوي د خپل مسلمان ورو لپاره نه کوي زموږ په داخلي کې څومره کسان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کاد الفقر ان يكون كفرا دا فقر سړی او کفر ته رسوي فقر ولې راځي دا الله وسایل کم دي زیات دي زموږ دا خانوزي ته الله دومره وسایل راکړي دي دا که په انصاف تقسیم سي موږ به د الله عبادت ته ورپارې وسو نن چې انسانان له سهاره تر ماښامه منډې وهي څوک چیرې منډې وهي که حلال وي که حرام وي پیسې به په کور راته پرتې وي موږ ته به د الله عبادت قرآن مجید او دا نه په تبلیغ کې مدرسو ته مطالعې ته دغو ته به خلاص لکه نن چې یورفین مادي معاشات کافران دي که هر رنګ دي لیکن په افس کې اوسه انصاف سره کړی دی وروره د دنیا ایجادات کې وایي د ډوډۍ مسله د دوی نشته د هسپتال مسله د دوی غنسته د کور مسله د دوی غنسته د صحت مسله د دوی غنسته د ګاډۍ مسله د دوی غنسته الله پاک هغه دې تر اوسه پورې د الله سره دښمنی ده لیکن په خپل افس کې چې آرام سره کوي موږ نن په موجوده وسایلو کې د یو بل شکار ولې سیاسي قوت دلته دا نه غواړي چې دا کلی آباد شي ما سیاست بس پر چا کوم سبب بیا د یو کلرکی دغه چاته ښکارا کوم کار چاته ښکارا کوم د نوکری کار چاته ښکارا کوم تاجر چې کوم سرمایدار طبقه د هغه بیا ورور څه سبا کوي یو څوک بیمار شو او ما د کور دروازه بیا څوک راټکی چې زه 15000 لک روپۍ ورکړم او چې کوم دلته د اثر رسوخ والا خلک دي ځان ته طاقتور یي هغه بیا بس ما ملکی او سرداری بیا دښمنی
یونین دا راپورته شو چې او د خدای بندګانو شعور ادا کوي ته ځوانان یاست د کلي والا راپورته کوي سره زر د پراته دي په کور ناست به بادشاهان یاست د یونین خلاف پروپاګاندا وکړي نیوي اف آی آر په خپلو تربو باندې کار شو نیوي چا کار کوي زما او ستا کسان دي موږ دې ته نه دي معلوم دا زموږ د ځوانانو بالغ النظري ده که موږ له دې ادراک وکړي چې دا اوس دا پیسې روانې دي کوم خلک د دې مخالف دي دا کوم کسان چې مخالف دي ما ته ښه په خبر یو د هغو کردار وګورئ چې هغوی انصاف کړی دی د خپل ورونو سره یې کړی دی د خپل خاندان سره یې کړی دی نوره خاموشي خو د په بلیا وخوړل چې دی به انصاف دا یو سړي ته چې کوم دی چې موقع ورته میلاو سي یې میم زرما ګرده زما او پښتانه یې ګټه ته وکړه چا یې له وروره یې مې وسې تر کور نو دا زموږ دوستي دپاره یو ازمایښت دی زموږ دا یونین چې کوم دی دا د خانوزۍ په تاریخ یو داسې یو دغه راغلی دی سټیج راغلی دی داسې یو موقف راغلی دی چې هر سړی پر هغه باندې هر وخت سوال کولی شي پوښتنه ځان کولی شي کمیټې کې به موږ قرآن سره کړی دی چې آل به نه سره یې لکه د خدای بنده ته ما لژلی د آل دپاره ته ما لژلی د دې دپاره چې ته به زما د خاندان آل راوړې ته ما د دې دپاره نه لژې زما زمانځه کې به خرڅوې دا د کلي والا په خبر نه دي چې څو منځه کې په کومو دامو خرڅ شوي دي په کومو پیسو باندې بولی هم دوی ورکوي سړی هم دوی لګوي او ځکه هغه چا ورکوي ول د لالا پر کور لاس مېلمانه چشت د خانوزۍ په ځکو باندې د دوی څه فرق دی موږ قرآن سره کړی دی کمیټۍ والا چې موږ به حال نه یایو هلکه ته به د دې دپاره نه یې لږلی چې ته به هلته حال پټوې ته به ما له حال راوړې ته به ما له زما حق راوړې ته به د کونډې د یتیم په دا خانوزۍ کې د کینسر مریضان دي په کراچۍ کې تر اوسه پورې پراته دي څوک به وس لري دا زما ماما اوس وفاته سو 1 کروړ 15 لک روپۍ پر ولګېد څو 1 کروړ 15 لک روپۍ نو خو وس یې درلودې چې سیاسي څوک یې نه درلودې هغه به څه کوي د شوګر والا دي د شوګر ګولۍ نشي پیدا کولی د کینسر والا دي د ډایلیسیس والا دي داسې د خانوزۍ کسان دي چې په دا بازار کې دا روډونه صفا کوي په ژوب کې مې دا بنګیانو ته دا کار ورکولی چریان یې صفا کوي ما او تا کې دومره شعور نشته چې دا زما تربور دی دا زما عزیز دی سبا زما پر زوی باندې دال نه راځي ځوانان دي اریانه دي په خانوزۍ کې بعضې طبقات لوړ دي د کروړو په ګاډۍ چې وګوري چې زه هم د دې کلي یم ذهني مریض شي اخر په نشو اخته شي موږ ته دا نه دي لیدلي زموږ ته د عزیزان کریمان په هسپتالو کې نه دي داخل د نشو والا دي بیا موږ ته دومره سفید پوشه خلک یې عالم نه یایي هغه ټینشن دی هغې دا په معاشره کې څه روان دي غر باندې زم دغه یم زما مې سته ده یو ورځې په 6 کروړ روپۍ خرڅوي یو فرد 6 کروړه وړي بل ته ورور ته 6 روپۍ نه میلاوږي که دا خبرې غلطې دي موږ اوپن ویلي دي موږ دا یونین والا هر چا ته 3 واره مو جرګه وکړه دا کوم 3 واره یو هر هفته مو میټینګ دی دا 2 هر وخت د تعظیم د هر چا پر کمبله ورته تعظیم چې باید کم سوال دی که موږ د دې کوم سره خیانت کړی دی یا موږ د دې کوم سره بد کړی دی یا په مستقبل کې موږ د دې کوم سره بد کوو تیار اوسه ها دا نو د خدای دپاره دا کوم مه تباه کوئ نن که مو د دې غټو کسانو دا چې کوم ځان ته د خانوزۍ مالکان یایي او دا نور د خانوزۍ په زراو آبادي ورور ته مدور څه د سپي حیثیت هم نه ورکوي که مو نن دغه نه کړو راټینګ که زما ورور دی که زما پلار دی که زما تربور دی پر حق دې رانیسو چې دا به زموږ اوسنی بنیاد وي دا یونین ها د یونین دروازې هر چا ته خلاص وي په یونین کې تر اوسه پورې صدر نه دی ټاکل شوی چې بس ته به څوک دی په کومه ورځ میټینګ وي که ملک صاحب سو که اشفاق سو که بل سو که بل سو دا د چیز دپاره چې باید موږ دا خلکو ته دا ښکاره کړو چې باید وروره په موږ یو تفریق موږ د قانوني پر بنیاد خبره کوو موږ د خاندان پر بنیاد هم خبره نه کوو دا خاندان والا د عمران خاندان والا قرباني ورکړه د یونین والا دا یونین والا دا جمله مفادات دي دا بهر فرد ته رسېږي دغه اتیا کسان یعنی وی کسان زموږ خاندان تر 200 زیات دی یو خاندان 1100 دی نو خو انصاف دغه نه راځي او بیا په کور کې څه دا ورونه سي د مستقبل شي دی دا غر لدی یونین سره وتري لدی یونین والا سره مدد وکړي لدی یونین په متعلق چې کومي خبرې کوي هر سړی تداوی او تل شاله خبرې مکوه هغه د دفتر موجود دی او خدا نه خواسته خدای ته دا اوس په مونږ کې په یونین کې یو سړی 2 چپاجي دا ګرد کلی به د دې خلاف کړي موږ
دا یونین ته ګرد کلی نن په دغه باندې په امید ناست دی چې دا به په مستقبل کې نور مفادات راځي، په مستقبل کې نورې کیسې راځي. دا یونین به انشاءالله العزیز زموږ وروستي په تعاون سره دا به د دې کلي دپاره خدای پاک د رحمت ذریعه ګرځوي. او یوه خبره اخري بیا به ملک صاحب دغه هم خبرې درته وکړي. ها په دغه کې وروره که په معاشره کې امر بالمعروف نهي عن المنکر وي نو دا معاشره به مخته روانه. که د ظلم خلاف خبره کېدله دا پر ظالم هم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ظالم ورور هم مدد وکړي، د مظلوم ورور هم مدد وکړي. د ظالم مدد صحابه ورته ویل د الله رسوله د مظلوم په مدد خو پوهېږو، دا د ظالم مدد چې شته ول د ظالم مدد دا دی چې د ظلم یې ورکوه. نن زما او ستا یو عزیز دی قریب دی د خانوزۍ خرڅوي د چند مفاداتو دپاره، په کار دا دی چې موږ لاس ولې د حرامې پیسو پای غلط دی چې د کوم پیسې د کونډو د یتیمانو د بیمارانو پیسې د وخوړې کسب دی که د خیر وکړي نو په هر وخت په خپل کور کې په خپل دغه کې نن دا دونې غټ خاندان دی، نن خو ډېر کسان راتللی نو خو غلطه پروپاګنډا سوي. نن دا موږ د مسران درته ناست وو چې کوم سوال ته کولی شي له دې بعد هم کولی شي موږ که د هغه جواب نه کوي دا چې ستاسې د خولې پور به موږ درکړو. او یوه خبره بله یاد لرئ اخري بیا به نور مجلس ملک صاحب درته کوي. اخري خبره دا ده دا پیسې چې موږ 1500 روپۍ ورکوو دا د کشني حق دی، دا د کونډې حق دی، دا چې په کور کې سپین سرګې وي، ښځه وي، نجلۍ وي، هلک وي، دا د هغه حق دی. دا د پلار حق یې نه دی چې د کور مصر دی، د کور مصر دا پیسې دله نه دي ګټلي، دا د حیثیت د خانوزۍ ده ته لپاره ورغلي دي. په دا باندې نه ته مسجد جوړولی شي، نه د مړي په پیسو کې ورکولی شي، نه خیراتولی شي. د کشني پیسې د کشنۍ خو کسر دا اجازت نشي درکولی. د کشني پیسې به د پلار او د مور په لاس کې امانت وي. د کشني خو خپله سره راګرځي چې بالغین نه دي، ولې د هغو رایه نشته. هغه کې ته زما زوی دی نیسي چې مور پلار ته جایز نه دي یا بل چا ته جایز دا جمله مفادات دي، دا دی نه دي چې پلار ورکړي دي. دا الله د خپل حق ولې په دا غره کې د دا کشني چې نن پیدا شوی دی چې سبا پیدا شو د هغه به په بل وار کې دا پیسې به وروره دا مور پلار ته د اشکم خاندانو والا دي که د شو دا به تر هغو رسوي بیا چې یاره دوی مالکان شو د کشني به مور پلار ورته سمبالي. که کشنیان په کور کې وو مور پلار په نس باندې به دا چې شوي دا به امانت ورسره پرتې وي. یو ښایسته چې مور پلار دا کشني ته یو شی پر واخلي د دوا دپاره دسته پیسې نه هغه صحیح دی خدمت دی. حالانکه دا د کشني نفقه پر مور پلار واجب ده. کله مور پلار دوی غریبانو چې دا د کشني پیسې نه وي اوسه خپلې پیسې نه سو پر بیا د کشني پیسې په کشني لګولی شي ورنه په یوه مت کې نشي استعمالولی. دا خبره ځکه درته کومه چې اوس پیسې به هم درکړو په ګناهګاره باندې یاست. ها مستقبل کې نور هم راځي دا خو ابتدا پیکج دی. او دغه یوه خبره ده چې دا به وروره تر کشني پورې ورسوي. بیا د دې بعد لویان بیا دا کولی شي 1500 روپۍ دي ستا او ستا د مسجد دې ورکوې خیراتوي یا غریب دې ورکوې دا ستا خپل کار دی. الله پاک ته دا اتحاد و اتفاق پیدا کړي که موږ متحد متفق وو یوه بل ته د یوه بل احترام وکړي دا کلي د ځان وګڼي انشاءالله به الله به موږ ته برکت راکوي. دا به دا کلي به له هر قسم شر و فساد څخه به په امن وي. الله پاک د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. واخر دعوانا خوند مې نن ډېر کړی چې ما ته سره ناست وم مې په سر وخلاص کړی چې دا موږ څه شي لګیا یو ایا سم دی خبره دا ده چې دا ولس له ډېره وخته پر یو ځای پروت د یوه پلار اولاده زه خپله 12 مسایل 12 زویم زه 300 کاله په تاریخ کې زموږ د خانو دا غر پر موږ ډېرې بادشاهانې راغلي دي. دا غر زموږ نقصان هم زموږ و اوبه پر موږ راغلي اربن ایریا ټچ زموږ دا کسټمر شو نمبري وسو شو په یو ډېرې بادشاهانې راغلي. دا د پاکستان بادشاهي راغلي. بیا په د ایکس کې دا وویل چې دا ماینینګ چې دی دا معدنیات چې دی دا ریاست دی دا وویل په ګلستان کې د ګروپ ته معلوم هغه دا چلېدله دا الارټونه کېدل زموږ خلک پخواني دا ستۍ د زوړ څونه غټ یعنې ستۍ جایدادونه یعنې ما دا اندازه ده چې په غره کې به ستۍ ایریا دی په غره کې به زما دغه اندازه وي چې ستۍ ایریا به ډېر وي له پخوا د 1972 سے ورکډران موږ ته معلوم دي. لالو الله پر نامه دي د کریم کاکو پر نامه دي پیشن چې دیواله شروع کړه کلندر لالا ابراهیم لالا امیر لالا باباسیا لالا سادو لالا ډېر خلکو
یو 15 فوټه بیا کار وکړي، اوبه به پر رالې، نو نه پیک نه سمرسیبل اوبه به پر رالې، بس پارکې بیا ریښه پرېږدي. دلته بیا سیکلان زموږ خو په یاد دي، نو دودی ډېرو خلکو خو په یاد دي، 15 کسو دا نورو نه دي په یاد. چې امیر الله پر سیکل کې خلکو پر خندل، دا د ونه ورته اوس څه شی دی، نو په ټنګ به په 1500 ویم 600، دا د نوې خبره ده، بیا نوې. او رالی دا موسیقي راووتې، موسیقي بیا ښه موضوع کوله، جګړه وکړه. نن د ښه موضوع خلک په دا ټکانه ناست دي که نه، یوه جګړه یې هغه واره چې هغه زنانې له راووت جګړه یې وکړه، نن یې کمیشن دوی له رسېد، دوی په شعر ضابطه د لاټ سره ګډ. دا یونین چې دا کم وجود پیدا کړی دی او کم چا چې دا تجویز کړی دی او کم چا چې دا مابین راوړی دی، دا نه د چا شیطاني وه، نه د سپین ږیرو یو کار و. که سپین ږیرو کار کوله 40 کاله مخکې بیا کړی وه، 15 کاله خو د مجید الله هم تر 15 کاله عمر تاجول الله هم د غره یوه لوټه باندې نه دي ګایدلي چې دا غر څه کوي. که دا د ولس شی وایه، د خانزوی شی وایه، که موږ چې اوس ژاړه وتور ډبدام ګرځوله وشه، نو غر ولې نه ظلم وشل کېدی؟ 400 کال زموږ پراته وي، نو خوشحاله به وایه هلته به یې کوټه کې جوړه کړې وي. نو دا چې دی د سرکار غرونه د سرکار خانوزي ولس په دا باندې کار نه درلودي. په 2005 کې دا و د ځوانانو کسانو ته وویل په غره کې څه مسلې راغلې، ول وخېږئ. بیا دوی وختل پر هغه خاص باندې، بیا په مابین کې څه مسلې راغلې، خو دونه سختې مسلې نه وې لکه 2024 بعد چې راغلې. 24 بعد چې کومې مسلې راغلې، کوم جنګونه، کوم اکسپټران، په دې کې دا یونین چې کوم حق ادا کړي، دا خو ما تصور رسم کولی چې دا زما نیکه ادا کړی یا زما غون نیکه ادا کړی. 100 کاله مخکې زما د نیکه نه انتقال دی، مانا تاثیر دی، که تاړه ده، که اکسچینج دی، که دا اگر ده وکړي. هغه ورځ ما چاته وویل زما پر نیکه راسي که سم دا یونین حق هېڅوک هم نشي ادا کولی چې دوی دونه خوارۍ وکړي. په شپه به 3 واره غره له وخته د وروڼه به سره جنګ، د خوریو د ماما سره جنګ، خورۍ ډوډۍ کړګې ماما راغوښتې کړایه په کړګې اوس راخته سوي، هغه دا زما څخه درز جنګ شو. آیا موږ پر عمر رسېدو؟ زه یې مړې راځئ خدای په ایا صاحب هم په خبرې کې څه پچی پانګوي. دغه چې خوریان یو زما وروڼه دي زه مړی پر کوم، بل زما اته وروڼه زه مړی پر کوم، دغه یونین په وجود کې پیدا شو چې دا جګړې رکاو کې ودرېدو، سرکار ته ودرېدو. شپه او ورځ دا تر خلک راغله د شپه کابلخانه وایي چې ګوسر بې زړه تورو یار پلانې ماته دی پلان نیمه بایي لږ تسلي کوو. دلته هم 3 موټره ولاړ وسله پکښې وه، دلته هایم د زوی سړی دی، 5 سالې زوی سړی دی، 5 سالې زوی سړی خو ډېر په مشکل سره دا 2 میاشتې دا یونین ترې کوي. بس خدای پاک له کومه ځای جمادات مندو خیل دا پوسټې راوړل چې دا غر چې کوم ورځ غر به زموږ په زړه کې خوشحاله سړی موږ هم لږ وساتو، خدای مهربانه دی، موږ هم تسلي ځایونه خو زاړه معلومېدل چې دا د چا دی، موږ ته معلوم ګرد ایریا الجبل موږ ټاکلي د مارکیشن مې کړی، پیسې مو موږ نه شي. دا یونین دا ډېرې خوارۍ کښې دا هر چا ورغلی چې ورور دا مالکان د ټیکدارانو کار چې دا یونین ته سپورټ ورکړي، اوریجنل ټیکداران مالکان چې دا کوم خلک کارونه کوله مالکان دغه سپورټ ورکړي دا یونین. بیا موږ اوله سروې وکړو، بیا پر موږ یو اف آی آر شو. نن زموږ تعجبه کوي، نن زموږ د 15 کاسه ایا دغه ناسو تاپې شول ده نور عدالت پر 11 بجې زموږ کسان کړي دي، دا دکانداران، دا 17 ایجوکیټډ خلک، تعلیم یافته خلک، په دې کې د یو ریونیو افسران، په دغه کې د ګډ نوکر پیشه دي. نن له 11 بجو سره ناسو پر دا وچ سیمټ ناسو تسلو دوی اصل دا ما ته چا وویل یاره مرکه د ډېر پیسې مو ګټل دا یونین د سره وشکې بیا به نور بیا راغله. دا یونین دا څونه غټه لمن ده، دونه پراخه لمن چې دی هلته واره په مو په سترګو ګټي، غر بند دی، واقعي بند مال راوتی تاب هم نه دی وایي. د هغه په زما تربرونه وو چې د خلکو ګاډیانې حسابه نن څو ګاډي ترسي هله څو ګاډي نو تا خو دې ورپې هم نه راغله. نو خدای دې دا خلکو له کومه راغله د اور له خولې تا ته پیسې راوړي، حق یې دی، ملکیت دعوا یې کړې دي، مالکان یې دي چې دا غره ته زه کړه ساري بنده کړم چې زما ولس سره کړه بنده کړم، ما ته یو مرغۍ هم نشي وتی وخت به دا یونین کوشش وکړي. دا یونین چې دلته جوړ شوی دی دا د خاندانونو نه دی، د خاندانونو نه دی، په یوه خاندان کې 8 کسه له موږ سره دي. دا عبدالعزیز ناست دا د حسن خان خاندان، سمیع الله دی، خالد شاه دی، الیاس دی، شمس الحق دی، خنزر دی، یعنې ما 8 کسه د یو خاندان. موږ سړي غواړو مړه سړی راشي له موږ سره ودرېږي، موږ دا نه غواړو چې ته څوک یې ولې راشي، دا سره خاندانونه شته چې له موږ سره ممبر نشته. زو هغه ته خپلواکي دی، موږ پر کوم شي باندې دا یونین اول واره پالیسي موږ په اوس کې دا چې دا پر فر باندې به تقسیمه شي، هغه که د الاټ په شکل، که د ټن په شکل، که د ایریا په شکل، که د غرو په شکل، که د کمیشه په شکل، که په هر شکل راکړي دا به پر فر تقسیمه شي. بیا موږ په دغه باندې ډېر غسر وکړي، مباحثې وشوې، له عالمانو سره خبرې وشوې.
یونین به هر وخت په میټینګ کې دا وایي چې دا څنګه اخر دا خبره راغله چې ګرد د پاکستان په فرد باندې تقسیم دی تنو دونو دغه نه یې کاریز جوړ وکړ کاریز دا جواب کیسه اساس یو سړی اساس لري 3 روز یو سړی وسه تنه دی یو سړی لستنه دی لستنه وسه 3 روز لري ساګر دریا 3 روز نو غلطه سو غلطه اساس غلط دی او کړی دا زړو کړی د مسله هغه یو سړی دی 50 کړه په ټول ډک لري یو سړی وله سو خاندان هم 50 کړه هاي ستره غلطه کار موږ دا خبرې دا اوس دوی کړی دي غلطي موږ چې مستقبل زموږ د انسانانو جوړ شي موږ ځوانان ډېر لرو موږ یې شو د ځوانانو د قسم نوم د خدای دی اوس دا بس پنځیر لکه ناس دا بس پنځیر سبا موږ ځوانان ډېر دي پر ماجد کې په سولو کې اتیا ځوانان ولاړ کني پنځیر نشته په دا شو مسجد کې پنځیر نشته نو موږ ځوانان ته موږ شعور پیدا کی سر محتاج نه سر د ټکدار او ورته جګ جګ نه ورځي او میمنه ته جګ جګ نه ورځي هم سړی رواني چې ګر پیو سړی د خلک ځانو کې به ګر خلک دي ګرځي به نه کدا نو شعور پیدا سي هر خپل کار وکي طاقتور سي موږ طاقتور کوو بیا نو ستاله خو لازم مسؤل کمیټې کار کوو بیا هم سړی ورسي د خاص وش خاص سړی وش خامخا ملک یا سردار به یا پلاني خان یا به منیسټر بیا د کار کې کوي نه وی بس ته دی و بس نو کار روان بس اي نور رسول الله سي پاپیا رسول الله سي دروغجن کال دلاله نو کوشش وکړي چې سړی سي که سړی نه دغه خو ځمن ترجی پراتیاو پرسون خلک سو خلک اوس بند وکړي یا شانوم نه کوي پیدا نن مرګ په ویډیو کې د دنیا کسان سرخي پر ارواز پیسې زوت مړه څه را پیسې کمیشن پیسې څنګه راوړي تا څه ستړي وي څه وې سونم چې وکړل نه ورکی یو پلان کې د تجربه د ازوند ور د مرکزی کونسل ته ازوند ور کې کمیټې خو موږ په یو ځای په فورم باندې سره راغلیو د غره په مسله کې موږ دوی وعلیکم السلام یا چې بس به خبرې وس خلاصو نو دا موږ په فورم سره راغلیو فورم دغه فورم په درې کال کې چې موږ نه ایکسپټول نه سپو نن چې یو عملی یو شی وسونو ګرځي ایکسپټ دا څه شي دا دوه مرزه ډېر شي ورکوم ته خبرې ولکه څه خبره الحمدلله دا یونین ځوندایو کله دا یونین ځوندایو قسم دې چې ګټه دربي دا بلوړه کړی درې کال مخکې یو چاته ما ول مال کدا خلک ایماندار خلک متکیان خلک دا تکړه خلک چې په خپل جیب قسم دې چې په اول ورځ دا سړي څو موږ چاندا درکې 1500 قسم دې مال د جیب د 2000 روپۍ چاندا د میاشتې موږ دفترانو موږ بای ودرې دغه یو لکه بیا زرم په 2 میاشتې خرچه وکړه او بیا چې ګاډي واسطه څه قسم په لوات ازمن مسران خلک الله دې وزونه ورکړي هغه کې یو څه ما ویډیو اوري شبه ځان په عزت کړی ما نن دا د په پیسو باندې کړای وګټه 15000 روپۍ قسم 14000 روپۍ مشته جمع سوي ګرد خانوزي په ګرد ولس او اول وردا مرکزی کونسل سره د ناس نن د وادي بیا د پرانټ چې تاول چې چله ورسې موږ ورو تاول منیسټر ورسې موږ ورو تاول من ام پی ال ورسې موږ ورو تاول چې د موظف خلکو طاقتور خلکو ور تاول ټکدار ورسې د خدای قرآن واقع چې څوره موږ ټکدار نارو ورسې د اکرم ټکدار ویني او خاص اوس خو یو منیسټر کنه دی منیسټر خو دی قسم د کلم مشته یو ریزلټ راغلی موږ یې کړ پر وچ میدان نه کو کمیټې زلماتو پاتین کې شپږ وخت او دولس بل خاطو اته جوړ د مرکزی کونسل ته اختیار د دوی کور ودان د زموږ د جوړې کوندان د مسلمان مدد کړي مسلمان تعاون کړي مستعید کړي دغه کمیټې ممبرانو چې اول واره موږ ورلکه او خلکو اج خیر الله او جسمت او مدازم الله او جمال صاحب د چا مشته نسختونه نه پښور د ستر خاطر کې اته نسخه مشته رااله د دوه کمیټې موږ د پالیسي جوړ کړل چې موږ دا تر د الله مهرباني سپر مشکل سونه سموري نیوی فایال نه می فایال یو چا مزمت نن کړه وای د تاسو پورشډول هغه خراب ده پدا اجمل خان د دښلي وس کون خلاص دا تر میاس د یارو الله د بندار سره دی یار د بندار سره دی یارو الله یا ورته ولې دا کونټ باندې یا نوید خان زده وکړه تجربه زده وکړه زموږ د نوکریان زده وکړه دا یونین الحمدلله ثم الحمدلله په خدای په اختر کې ډیر په قسم نه کړه په قسم ده یونین کوشش سره وکړي دربه کې برته دربه کې برته موږ ډیر مشکلات وړي دي یو سړی دا وایي چې مد خانزوی د پاره دا یونین چې کوم مشکلات وړي دي دا څوک نشي کوي کني پیش تراسي موږ اوس وفنجر کرا غواړ یو سړی په تاسو وګورئ څنګه یو سړی نه کوي په موبایل زګایش اجاش پاکایش افان گایش موږ صاحب گایش عبدالعزیز گایش اوس موږ دونه سره نیو چې پرچا ضروري ودی موږ هغه دغلار معلومه چې شکل کلم را نو کوشش دا دی چې تیم دا وجود دغه وکړي دا